یتیم پوتا یا یتیم پوتی د ته به د بابا په وراثت کې حصہ میلاویږي. اسلامی شریعت موقف څه دی؟ د پاکستان د قانون او د پاکستانی عدالتونو په دې حواله سره موقف څه دی؟ یتیم پوتا یا پوتی وی ستا او نور ډېرې اهمې خبرې د یتیم نوسی د وراثت په حواله سره دا به موږ نن زده کوو. خو زما درخواست دا دی چې تاسو خبره پوره واورئ او دا د خیر خبره کېدای شي ستاسو په وجه باندې یو یتیم د خپل حق نه خبر شي او دا یتیم د خپل حق حاصل کی. دا زموږ د ټولو دپاره د خیر ذریعه وي، نو دا تاسو نور خلکو ته ورسوئ. یتیم پوتا یا پوتی دا هغې کس ته وایي چې د بابا لا ژوندی او پلار وفات شي. نو په دې حواله سره د ټولو نه لومړی اسلامي اصول د حجب دي. د حجب مطلب دا دی چې وراثت په نږدې رشته دار ته میلاویږي او لرې رشته دار چې دی نو دا به محرومیږي. په دې وجه د اکثر فقهاو د یتیم پوتا په حواله سره د میراث نه محرومه کوي. خو د یتیم په حواله سره د قرآن کریم آیات کریمه خاص کر د سوره بقره آیات نمبر 220، د سوره نساء آیات نمبر 2 او دغه شانتي د سوره نساء آیات نمبر 10 او د سوره زوحا آیات نمبر 9 دا د یتیم د مال په باره کې، د یتیم سره د حسن سلوک په باره کې الله تعالی مونږ ټول مسلمانانو ته په دې حواله سره ډېر زور ورکړی دی. او دغه شانتي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په تاسو په کورونو کې د ټولو نه ښه کور هغه دی چې په هغې کې د یتیم سره حسن سلوک کیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلی دي چې د یتیم کفالت کوونکی به په جنت کې زما سره داسي د دې دوه ګوتو اشاره کړې ده، یعنی داسې به زما سره نږدې. او دغه شانتي د یتیم په حواله سره د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نور هم ډېر شي احادیث دي او د یتیم سره د حسن سلوک حکم کړی دی. د پاکستانی عدالتونو په دې حواله سره څه موقف دی؟ نو د فیډرل شریعه کورټ یو فیصله الله رکا ورسز فیډریشن اف پاکستان کوم چې د پی ایل ډي 2000 په پیج نمبر 1 باندې ریپورټډ ده، ناغي د اسلامی د حجب د اصول مطابق د یتیم چې دی دا د وراثت نه محرومه کړی دی. او دا کیس چونکه اوس په سپریم کورټ چې کوم شریعه بنچ دی، اپیلیټ شریعه بنچ په هغې کې پینډینګ دی او تر اوسه پورې لا مخې ته فیصله په دې نه ده راغلې. البته د هانریبل سپریم کورټ د یتیم د وراثت په حواله سره یو ریپورټډ ججمنټ چې هغه په ایس سی ایم آر 2022 1352 پیج باندې ریپورټډ دی او په هغې کې کلیر کټ هانریبل سپریم کورټ ویلی دی چې چونکې د فیډرل شریعه کورټ فیصله لا پینډینګ ده، نو په دې وجه د پاکستان د قانون مسلم فیملی لا آرډیننس سیکشن 4 د هغې تحت یتیم چې دی د کلیر کټ پای کې ذکر دی چې یتیم د وراثت حق دته د نیکه په پراپرټي کې شته. څنګه حق چې د پلار کچري ژوندی وي یا مور ژوندی وي نو د مور په هغې وراثت کې، او دغه شانتي که پلار ژوندی وي د پلار په دې وراثت کې دته به هغسې حصه میلاویږي کومه چې د پلار ته میلاوېده. په دې حواله سره زما یو درخواست دا دی چونکې اسلامي اصول او د پاکستان د عدالتونو په اسلامي اصولو کې داسې کلیر کټ د قرآن کریم آیات نشته چې تاسو دغه یتیم له په وراثت کې حصه مه ورکوئ. نو په احادیثو مبارکو کې داسې یو کلیر کټ حدیث زما په علم کې نشته چې یتیم چې دی دا به د وراثت نه محرومیږي. اوس د پاکستان قانون چونکې مسلم فیملی لا آرډیننس سیکشن 4 باقاعده دغسې یتیم ته یا یتیمې زنانه ته ماشومې ته د وراثت حق ورکړی دی. کم حق چې د دې پلار ته به میلاوېدو نو هغه به دې ته هم میلاویږي. نو کنکلوژن زموږ دا دی چې په دې حواله سره چونکې یتیم سره الله تعالی په قرآن پاک کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارکو کې
د حسن سلوک او د دې یو ډیر لوی درس مونږ ته راکړی دی، حکم یې کړی دی. نو د یتیم د پاکستان د قانون د سیکشن 4 مطابق دته په وراثت کې حق میلاویدی شي او د سو پورې چې د فیډرل شریعه کورټ فیصله لا شوې نه ده په اپیلټ فورم باندې په سپریم کورټ کې، نو دته سیکشن 4 باقاعده حق ورکوي او د خپل حق د عدالت په ترو باندې د سیکشن 4 د لاندې اغستې شي. الله تعالی دې موږ له د خیر کولو توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.